بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو سنگرخان ما او څو ورځې مخکې په تنګي کې د مړو چرګانو یو سکینډل مخې ته راغلی دی. په دغه سلسله کې ماته څه ایمیلز راغلي دي، څه میسیجز راغلي دي چې یاره د دغې هېڅ پته ونه لګېده چې دا چرګان د چا وو، دا چېرته ولیده کېدل، دغې سره څه وشو. نو اول خو دا ده چې دغې تحصیل انتظامیې یو ویډیو جاري کړې ده، په هغې کې دغه چرګان ډسکارډ شوي دي. خو بهرحال دغه ستاسو د سوالونو او د جوابونو لپاره زه د چارسدې د فوډ آفس ته تللی یم او د هغې نه چې ما کوم معلومات ترلاسه کړي دي نو هغه زه ستاسو سره مخې ته ږدمه. اولنۍ خبره خو دا ده چې دا چرګان د تنګي نه په تنګي کې د چرګانو فارم دی او د هغې نه سپلای کېدله شیرپاو ته. دا کم کس چې وړل نو دا چېرته کې هوټل ته یا کم رستورانټ لا وړل نو، بلکې دا د ده په شیرپاو کې خپل دوکان دی، هغې ته یې دا وړل. دویمه خبره دا ده چې دا چرګان کله ګیر شوي دي، د هغې نه مخکې تحصیل انتظامیې ته اطلاع شوې ده، نو هغوی دې ته مخې ته ولاړ دي. خو دوی په دغه دوران کې دا چرګان چې کله نیولي دي نو دا مړه دي، مړه چرګان یې نیولي دي. او بله دا ده چې دغه ډرایور یا په دې اهلکارو باندې کوم د تحصیل انتظامیه په دغه ځای کې چې کوم څوک ولاړو، پولیس تیار څوک چې دي نو په هغوی باندې د دې چړایۍ د ګاډي د چړایۍ کوشش هم کړی دی. قدرمندو ستاسو ذهن کې به دا سوال راځي چې یاره د ژوندي چرګان ولې نه وړل، مړه چرګان یې وړل. نو دا داسې ده چې دا چرګان د انډي ډیزیز یعنې نیو کاسل ډیزیز یو بیماري ده د چرګانو، دا د هغې ښکار و. دا داسې بیماري ده چې په دې کې یو چرګ د یو ځای نه بل ځای ته په ژوندي نشي تللی، یعنې دا مري. نو دغې د وجې نه دا چرګان چې دي نو دا مړه و. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د دې څه SOPs وي. یو خو دا ده چې یو چرګ حلال کړی شي نو په 15 منټه کې به دننه د دې نه سرمن لرې کېږي، دا به صفا کېږي. دا چرګان چې کله نیولی شوي دي نو په دې دا په بڼو سره صفایي د دې نه وشوې. دویمه یو SOP د دې دا ده چې کله یو چرګ حلال کړی شي، د هغې صفایي وشي، هغه پیک شي، نو هغه به په -18 ډګري سنټیګریډ یعنی هغه په یو داسې ګاډي کې، په چل ګاډي کې چې د هغې په -18 ډګري سنټیګریډ د هغې ټمپریچر وي، په دې باندې به وړې. نو که تاسو به د ویډیو کې لیدلی شئ نو دا یو کولاو ګاډی دی، د پنجرو ګاډی دی، یو خو چل ګاډی نه دی، او بل دا چې لکه هوا په دې باندې لګي د بهر نه، او دغه 18 ډګري سنټیګریډ چې کوم دغه SOP ده په دغې باندې هم دا پوره نه ده. نو دا ګاډی د تحصیل انتظامیې په خپل تحویل کې اخیستی دی او بیا دوی دا چرګان تاسو په دې ویډیو کې لیدلی شئ دا ډسکارډ شوي دي، یعنې دا په یو ځای کې غورځولي دي، په دې د پاسه تاسو وینئ خاورې اړولی شوي دي. نو دا جواب هم تاسو ته میلو شو چې دا چرګان مخکې رډي سپلای نه ده شوي، کم هوټل ته، کم رستورانټ ته، کم چا ته رډي سپلای نه ده شوي، بلکې دا ډسکارډ شوي دي. بیا که ستاسو دا سوال وي چې یاره دغه سړي ته څه قسمه سزا واورولی شوه، څه وشو د هغې، نو هغه دا ده چې دا کم کس چې په دې کې انوالف دی دا 2 لک روپۍ فاین شوی دی، او بیا د ده ګاډی هغه 1.5 لک روپۍ ګاډی جرمانه شوی دی، دا 3.5 لک روپۍ ټوټل دا فاین شوی دی. او د هغې نه علاوه دې سړي په جیل کې 3 ورځې او 3 شپې هم تېرې کړي دي. نو قدرمندو دا دغه معلوماتو چې ما تاسو سره شریک کړل، دغه یو ځلې زه بیا به دا ریپیټ کړم چې دا چرګان مړه دا د انډي ډیزیز ښکار او بله دا چې دا په SOPs باندې پوره نه و. کله چې دا ګاډی ګیر شوی دی نو د چړایي کړې ده، د چړایي کوشش یې کړی دی په دغه تحصیل انتظامیه باندې، او بله دا چې دا ګاډي چېرته کې د دې چرګانو مخکې سپلای نه ده شوی، دا ډسکارډ شوي دي. په دې کې بیا ټوټل 3.5 لک روپۍ فاین شوی دی، او 3 ورځې دغه سړي ته دغه چې کوم څوک په دې کې انوالف دی هغه ته سزا اورولی شوې ده. دا قدرمندو دا افیشل ورژن دی چې کوم ماته د فوډ آفس نه میلاو شوی دی. که د دې نه علاوه تاسو څه مختلف څه اورېدلي وي، که زیات فاین هم اورېدلی وي یا بل څه ورژن تاسو اورېدلی وي، نو هغه موږ سره خامخا زموږ په کمنټس سیکشن کې شریک کړئ.